په افغان مهاجر کیم بازار کې د اعلی کوالټي ډرای فروټو لپاره د رئیس خان ډرای فروټ شاپ افتتاح شوی. د دکان باقاعده افتتاح د افغان شورا صدر حاجی غمی ناصری او پیرزاده زدران وکړه. د ډرای فروټو په دې دکان کې به هر قسم ډرای فروټ د عام بازار نه په رعایتي نرخ ملاويږي. میډیا سره د خبرو په وخت پیرزاده زدران او حاجی غمی ناصری وی چې د دې دکان افتتاح نه صرف د افغان مهاجر کیم د خلکو بلکې د پوره مندړ او بونیر د پاره نیک شګون دی. هغوی وی چې په دې ډرای فروټو پسې به موږ په خبر ته تلو خو اوس پراته په ډیره سطح په کیم بازار کې ملاويږي. په دې موقع مشهور کاروباري او سماجی شخصیت عبدالمنان وی چې دې دکان کې به هر قسم ډرای فروټ ملاويږي. هغوی وی چې دوی ډرای فروټ د افغانستان نه امپورټ کوي چې نه صرف تازه بوي بلکې په ریټ کې به هم ښه ملاويږي. د دکان مالک حبیب الله وی چې موږ د اول ورځ نه په افغان مهاجر کیم بازار کې د رئیس خان په نوم د غبین کینیا چای کاوی او کوشتې کاروبار کوو خو په افغان مهاجر کیم بازار کې مو د اعلی کوالټي د ډرای فروټو د دکان ضرورت مخصوص کو او نن مو د دکان سٹارټ کو. هغوی وی چې په دې دکان کې به نه صرف پرچون ډرای فروټ ملاويږي بلکې موږ به هول سیل کار هم کوو. هغوی وایي چې چاته څه قسم غبین کاوا کینیا چای کوشته او ډرای فروټ پکاروي په افغان مهاجر کیم بازار کې دی د رئیس خان دکان ته تشریف راوړي. ماشاءالله د حاجی صاحب ناوس حاجی صاحب دکان جوړ کړل خپل وچه مې ورولې د ټوله د کابل مې وره کنه نو ان شاء الله دلته په مناسب ریټ هم خلکو ته ملاويږي. ډیر صفا شاعر وړي او د دکانداري لپاره او دا کومه میوه چې کومه ده کنه ټوله د افغانستان نه دی او په مناسب ریټ به خلکو ته ان شاء الله ورکوي. دا نوې دکان وایي چې د کیم کې او دغه لپاره کوونو او دا د کابل نه راځي ټوله د قیمتي میوه ده او دلته په ارزان قیمت ملاويږي. او بل دا کاروبار د یو شی ده چې واړه د نشې له لار څخه بچ دي. کاروبار ډېر ښه شی ده سنت طریقه ده او دا د ټول کیم لپاره یو آبادي ده او ډېره ښه طریقه ده. د کاروبار په حواله راته لږې نورې خبرې مو کې څه ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟ ځوانانو ته دا وایي موږ په هره معاشره کې په دې کې د خلک چرس او دا وایي موږ وایي چې دا کاروبار شروع شي د کاروبار د خلک بل نشي نه بچي له بل څه نه بچي. کاروبار ډېر ښه شی ده سنت محمدي ده. کاروبار ډېر مزیناک شی ده لکه هر څه هم دنیایي پایله ده هم آخرتي پایله. دا دکان چې دا د بونیر په سطح نه زما په خیال چې کې بي کې په سطح باندې داسې یو ډرای فروټ دکان رئیس ډرای فروټ په نوم باندې ووته. دلته موږ سره بادام او تقریبا خرما 4-5 قسمه خرما نخود چارماغ ورته وایي دا چارماغ ملاویږي پکې بادام او دغه د انځر پکې ملاویږي او مطلب پیستا پکې ملاویږي. هر قسمه وچه میوه لکه څنګه وچه میوه یې کنه په بونیر کې د هغې نه ښه او ښه اعلی کوالټي سره ورته ملاویږي انشاءالله. حبیب الله وایي دا راته ووایه د افغان مهاجر کیم کې د ډرای فروټو دا دکان وکړو نو دا ډرای فروټ په تاسو راوړی ده کوم دی نه او کم ډرای فروټ په دې ځای کې عوامو ته دستیاب دي؟ عمران بھائی اول خو لومبی خو موږ ستاسو شکریه ډېره ادا کوو چې په دې ابتدا کې تاسو زموږ سره شرکت وکړو او بیا د راغلو ټولو مشرانو میلمنو ډېره مننه کوو. عمران بھائی دا ډرای فروټ خاص د کابل نه راځي. دې کې به هر قسم ډرای فروټ لکه بادام پیستا کاجو جنوزی هر څه به ملاویږي. دا به انشاءالله د بونیر په سطح لومبی دکان دلته به هر قسم د خلکو ضرورت دلته د وچې میوې د طرفه رپه کېږي او هر څه به دلته ورته ملاویږي. حبیب الله وایي دا راته وایي دا به تاسو صرف پرچون خرڅوئ که نه هول سیل به؟ انشاءالله عمران بونیري دا په پرچون هم یا هول سیل باندې به هم د خرڅوو به.